अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान वअल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसी वल जान अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुअ्मिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम अल-आया सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई ज़ी क़दर मशरानो ज़वानानो कशरानो कोर के नास को औरीदुन को ख्वाई गुमाएंगे द टोलो मख के द अल्लाह पर दरबार के दुआ गोयम कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ते द हक़ वेलो तौफीक राखी और ब्याद पर आगा हक़ बांधी अल्लाह दी मुंटोलो ला द अमल कवलो सरसरा अखपल अखपल द जवन तेरवलो तौफीक हम नसीब की। इज़्ज़तमंदो पदी दुनिया के गण किस्म मखलूक दे खुबिया पदे गण मखलूक की चिकम गौर मखलूक दे अशरफ दे अगर इंसानान और दगा इंसानान या पर दो किस्म बांधी यौ आगदी चे द उलमाओ द तुलबाओ पर इस्तिलाह के अगुई त मुनकाद हुई और द्वेम आगदी चे द उलमाओ और द तुलबाओ पर इस्तिलाह के अगुई त गैर मुनकाद वेले की। मुनकाद माना ताबेदार, गैर मुनकाद माना नाफरमान। ताबेदार द अल्लाह हमश्ता और नाफरमाना द अल्लाह हम श्ता। को खबर दादा ची मा ताब पीजनु संगा ची आया दादा अल्लाह ताबेदार दे और कना नाफरमाना दे वली पज़ाहिर चे कम ताबेदार दे दागा हम दो स्तरगी दो वगुना यवा खुला दो लासुना दो अखपी नु चे कम गैर ताबेदार दे दागा हम दख्त शांति दी दो स्तरगी दो वगुना यवा खुला दो लासुना दो अखपी दादा गम दी पज़ाहिर बांधी सफरक निश्ता नु माता बसंग पीजनु ची आया दा ताबेदार दे और का गैर ताबेदार। कुर्बान शम दा अल्लाह दा ज़ातना अगा खपल पदी किताब की दनना द ताबेदारो अगा नखियम जिक्र करे और चिकम गैर ताबेदार दी नाफरमाना दागुई अगा नखरातो मो खोले ची दादा नखी ची पचा की नुपोश ची ताबेदार दे
او دا نخې چې پچا کی نو پوه شه چې یاره غیر تابعدار او نافرمانه دی. اوس د قرآن د شروع نه واخلې تر والناسه پورې دا نخې ځای په ځای موجود دي، د تابعدارو هم او د غیر تابعدارو هم دا نخې موجود دي. اوس ټولې نخې خو زه نشم ویلی ځکه چې د جمعې ورځ ده، په دې کې خو مقصدي خبره کول. نو زه به درته نننۍ جمعه کې یو څو نښې د تابعدار وښیم. ما چې کوم آیتونه ستاسو په مخ کې لوستي وو نو د هغې تعلق د سورت انفال سره دی، او په هغه آیتونو کې د تابعدارو 15 نښې ښیي. څو نښې؟ 15 نښې ښیي. کمی کمی نښې دي. نو قرآن کریم اول د هغوی دا نښه ذکر کوي، انما المؤمنون الذين اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، بشکا مومنان آغا کسان دی اذا ذکر اللہ کلچیہا یاد اکڑیشی نمو دا اللہ وجلت قلوبهم پیرشی زرناددوی. چه کل دا دا پا مخی دا اللہ نم واغسته شی کنا نو وجلت قلوبهم دا دا زڑا پیر باندیش، دا دا زڑا پیر باندیش. دا نه چې په ټوپونو شروع کی، نه نه ټوپونه پکې نشته. یہ جذبے بھی چھا گیا، جذبے بھی چھا گیا. بره په دیوال کې نه ودی بیا په جذبه کې راشي. په سمه ځمکه ناست دی خود په جذبه کې راغی، دی په دیوال کې نه وه او اوس په جذبه کې راشه. وروره دا نښه نه ده. د تابعدارو اولنۍ نښه دا ده اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، کله چې ذکر د نوم د الله وشي، کله چې الله یاد کړی شي، وجلت قلوبهم پیر شي زړونه د دوی. اوس که درته څوک دا ووایي چې وروره ستاسو مولا خو وایي چې یاره کله چې د الله ذکر وشي نو د هغه زړه ویریږي، او په سورت رات کې وایي چې یاره زړونه مطمئن شي وتطمئن، او په سورت زمر کې وایي چې نرم شي. نو دا خبره د مخکې نه زده کړه. زمونږ په دې ځای کې وایي اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، کله چې یاد کړی شي نوم د الله زړونه یې په څه شي؟ په یره شي. په سورت رات کې وایي کله چې یاد کړی شي نوم د الله نو زړونه یې مطمئن شي. په سورت زمر کې وایي چې کله نوم د الله یاد کړی شي نو زړونه یې نرم شي. نو دا اوس په مابین کې تضاد دی که نه؟ ټکراو دی بین الوجل او سکون، دې کې تضاد دی. اوس به څه کوي که نه؟ د هغه عیسایانو هغه کار به کوي. اوس را یو مسلمان ښایسته انداز کې قرآن لیکلی و، په سفر باندې ته نو یو ګیرجه مخې له راغله عیسایانو د عبادت خانه. نو د هغو هغه پادري ته یې وینا وکړه دا زمونږ کتاب دی، دا مانه ځان سره کېږده، زه په سفر ځمه چې بیا راشم نو بیا ماله به واپس راکړي. هغې ښه ده. دی لاړه سموده وروستو چې راغی هغه ته یې هلکه زما هغه قرآن یا دا واخله. یاره وایي ښایسته کتاب دی ستاسو ده، خو یو څو غلطۍ وي پکې هغه مې سمې کړې. هغه وي غلطۍ وي پکې وي آو وي تا سمې کړې وي آو وي کومې غلطۍ وي؟ وی یوه غلطي دا وه چې ستاسو په کتاب کې وو وخر موسی، ما چې سوچ وکړو چې خر خو د موسی نه و، خر خو د عیسی و، ما ترې نه موسی کټ که، ما ورته ولیکل چې وخر عیسی. اوس دې خر نه د بل خر وګڼه، په خپله خو خر و. وخر موسی ای را پرېوته موسی، راوغورځېد موسی، د دې نه د څلورو خپو خر وګڼه. وی ما ورته ضروري که چې وخر عیسی چې خر د عیسی و. هغې ماشاءالله بله کومه غلطي وه. وی یاره یو ستاسو په کتاب کې دا لیکلي و چې ونادا نوح، چې نوح نادان دی. وی ما ورته دا کټ کړه چې ودانا نوح، چې نوح هوښیار و. ونادا نوح معنا نوح علیه السلام فریاد وکړو، د دې نه بل وګڼه.
نو داسې نه چې تاسو هم بیا کله یو غر ولئ کله بل غره کله یو غار ته ځئ کله بل غار ته که څوک د باندې داسې اعتراض وکړي که نه چې یاره تا خو ووي چې اذا ذکر الله وجلت قلوبهم چې یاره کله چې یاد کړی شي نوم د الله زړونه یې نرم شي نو صورت رات کې خو وایي مطمئن شي او په صورت زمر کې وایي چې نرم شي نو اوس به څه کوئ جواب یاد ساته ستاسو د اسانۍ لپاره یو جواب پښتانه بدل کی که نه ویسل پاپړه یو لوړ تاسو له یو جواب ډېر دی وایي اصل خبره دا ده وایي چېرته چې قرآن د الله د رحمت د نعمتونو تذکره کوي نو په هغه موقع باندې د مؤمن زړه نه دا مطمئني دا نرمي او چې کله قرآن د الله د عذابونو او د پکړ تذکره کوي نو په دغه موقع باندې اذا ذکر الله وجلت قلوبهم زړونه یې پیاروي هیڅ تضاد پکې نشته وایه که خبره د نعمتونو د رحمتونو وي نو صحیح ده که نه زړه مطمئني زړه نرمي او که خبره د عذابونو او د پکړي نو وجلت قلوبهم زړه پسې شي یره شي نو اولنۍ نښه دا ده د مؤمنه ای تابعدارو اذا ذکر الله وجلت قلوبهم نو زه په ایمان وایم زما ستا دا کیفیت شته ما تا ته که څوک د الله نوم واخلي موږ څه ویو موږ ویل که ګناهګاره ومې مخه ګناهګاره ومې ما ته د الله نومونه مه اخله ما ګناهګاره ومه کافر نه یم که ته چاته سوال کوې که نه لکه سوال درته کومه د خدای په نامه ته سوال کومه دا خبره پرېږدې هلکه ما ته به د خدای نوم نه اخلې ما به کافر کوي نه ما به ګناهګارۍ نه به و که نه په ایشا ووایه دا د خولې خبرې دي مړه دا د خولې خبرې دي زما ستا په زړه کې سرې نه یره نشته که یره وې که نه یقین وکړه نن به زمونږ دا معاشره دی به د جنت یو نظاره پیش کوله د جنت یو نظاره نن به هر طرف ته مینه محبت نن به هر طرف ته رورولي خورولي به وه هر یو به د بل په خوشحالۍ کې خوشحاله و هر یو به د بل په غم باندې غمجن و هر یو به د بل په درد باندې دردمن و نن هغه نشته ځکه چې زړونو کې یره نشته نن په یو گاوڼ یو کې به جړای بلکې به د ډولګو غربای که سوی وي اوسه چلو شو مړی دا غوکره شوی زما کره خو نه یې شوی زما کره خو واده دی هلکه مسلماني ده وي صحیح ده مسلماني ده نو چکټ خو چوت شوی دی جنازه خو هلک کم سے کم غم خو دی که نه احساس خو وکړه که نه موږ سره هغه احساس هم نشته احساس یقین وساتئ نن خبره دې حد ته رسېدله زمونږ استادو هغه به وي که نه قرآن کریم د قیامت یو منظر پیش کوي یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبته و بنی دا د قیامت منظر دی ښه چې ښځه به د خاوند نه تښتي رور به د رور نه تښتي پلار به د زوی نه تښتي دا د قیامت منظر دی څه منظر دی په زوره ووایه د قیامت نن موږ خپل د اعمالو د وجې نه دا منظر د دنیا جوړ نن په ایمان وایه خاوند د ښځې نه تښتي که نه ښځه د خاوند نه تښتي که نه رور د رور نه تښتي که نه ای رور د خور نه تښتي که نه ای بچی د پلار نه تښتي که نه ای پلار د بچي نه تښتي که نه حالانکه دا منظر د قیامت و یوم یفر المرء من اخی من د خپل د اعمالو د لاسه دا منظر د دنیا کې جوړ کړو نن رور د رور نه تنگ دی نن رور د خور نه تنگ او خور د رور نه تنگ شوی ده پلار د زوی نه تنگ دی زوی د پلار نه تنگ دی ته سوچ وکړه زوی کور ته نه راځي تر څو چې پلار په کور کې موجودي پلار کور ته نه راځي تر څو چې زوی په کور کې موجودي دا ولې دا زموږ اعمال دې حد ته موږ رسېدلي او بیا خاص کر نوجوان نسل توبه وباسه دوی خو داسې روان دي که نه داسې دوی سره نه دا تصور کې نه راځي چې موږ د چا نه پیدا یو د دوی مقصد دا دی موږ چېرته اوبو راوړي یا د بره نه الله را غورځولي چې توپ کته لاړ شو لګي دوی سره دا احساس نشته
نو ځکه چې الله کریم وي اولنۍ نښه د تابعدارو څه ده چې کوم د الله تابعدار دي اولنۍ نښه دا ده انما المؤمنون الذين اذا ذکر الله وجلت قلوبهم چې کله الله یاد کړی شي نو د زړه په یاره شي د زړه په یاره شي نن پلار دې حد ته رسېدل خفه کېږئ به نه مشرانو بچي ته وایي د خدای نوم درته اخلم د خدای نوم درته اخلم په کلاره شرانه د خدای نوم درته اخلم دې حد ته خبره رسېدله ویو نه خو دې حد ته رسېدلې ده دې حد ته خبره او د بچي په زړه کې سرې نه یره نشته چې یره دا مې پلار دی سپینګیری دی ما ته د خدای نوم اخلي که د پلار یره نه صحیح د الله یره خو پکار ده که نه داسې نه چې الله مې چېرته د ده په بېادبۍ راونیسي دا یره سرې نشته دی نه یقین وساته زه کله ناکله سوچ کوم که نه زما زامن چې دا د 2000 پورې د دې 2000 نه په دې خوا چې کم پیدا کېږي دا ټول پلاران دي په دې کې زامن نشته یکه دوکه قسمتي سړی نشم ویلی اکثر پلاران د زامنو وخت د 2000 پورې چې هغه ټیمه پورې چې کم پیدا شوي دي هغه زامن دي چلو څه کمې بیشي خپل په ځای باندې خو هغه لږ ډېر پکې احساس د هغه زویولی د پلاروالی هغه د موروالی هغه د وروروالی هغه د مشر هغه د کشر هغه د ګاونډ هغه د نسب لږ ډېر څه احساس و د 2000 نه په دې خوا چې پیدا کېږي که نه دا ټول پلاران دي دا ټول پلاران اولنۍ نښه دا ده دویمه نښه قرآن کریم ذکر کوي واذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا کله چې د قرآن یو آیات د په مخ کې ولوستی شي که نه د ده ایمان سیوا شي د ده ایمان سیوا شي او زمونږ هغې ته خو روح قرآن ختم که خدای راضي که ایمان سیوا کېده څه کوي چې هر څه خراب شي نښه دا ده واذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا کله چې قرآن لوستی کېږي د دوی ایمان چې دی هغه زیاتېږي دا لفظي معنی کوم ښه لفظي معنی زمونږ استادانو به معنی کوله زادتهم ایمانا اخکاره کی اثر د ایمان د دوی اخکاره کی اثر د ایمان د دوی اوس که څوک دا ووایي چې یاره مثال په طور باندې ایمان زیاتېږي او که کمیږي دا د علماو خبرې دي په دې کې ته ګوتې مه ووه خو دومره ویمه د علماو په مابین کې د ایمان د کموالي یا د زیاتوالي چې کم بحث دی دا بحث دا نزاع چې ده دا نزاع لفظي ده حقیقي نه ده دا نزاع لفظي ده حقیقي نه ده په دې ته نه پوهېږي چې کله علما طلبای په هغوی ته موږ بیا دې کې هغه مذاهب هم کوو چې په دې کې 8 مذاهب دي امام صاحب دا وایه امام بخاري صاحب دا وایه او دا اختلاف دومره دی د دې اختلاف دا حقیقت دی او دا اختلاف چې دی دا فقط لفظي دی دا بیا موږ طلباو هغو ته وایو خو د جمعې په بیان کې خو څوک دا نه ذکر کوي که نه خو خالي دومره ویم چې دویمه نښه د تابعدارو دا ده واذا تلیت علیهم چې کله قرآن لوستی کېږي د هغوی ایمان سیوا کېږي او د هغوی د ایمان هغه اثر چې دی هغه ښکاره کېږي زما ستا کېږي زه په ایمان وایم ما تا خو خالي دې لاندې زور راوړلی په رمضان کې بس کله به ورته خپه اوږده وه کله به لنډه وه وي ما 10 ختمه وکړه ما 20 ختمه وکړه خو زه دا نه یم چې یاره دا بېکاره کار ثواب دی قرآن یو داسې کتاب دی چې د دې ویل خو لویه خبره ده د دې په اورېدو کې هم ثواب دی دې ته په کتو کې هم ثواب دی د دې په راغستو کې هم ثواب دی دا چوتولو کې هم ثواب دی د دې خبرې نه زه انکار نه کوم خو دا الله فقط د لوستو لپاره نه دی رالیږل ښه چې دی ما 20 ختمونه وکړه بلې ما 50 وکړه نور دې پته نه لګي چې څه دې وویل څه دې ونه وي د مصر بادشاه عبدالناصر نامه وه او دا واقعه خطبات دینپوري کې چې کم د مولانا عبدالشکور دینپوري رحمه الله د خطباتو د تقریرونو مجموعه ده هغه نه ده لیکل بل چا لیکلې ده په هغې کې دا واقعه شته وي دې یو ځله د روس په دوره باندې ته د عبدالناصر روس خو تاسو ته پته ده دهریه دی د خدای د ذات نه منکر دی د ځان سره
د هغه وخت مشهور قاری عبدالباسط رحمه الله هغه ځان سره بوت دغه عجیبه غونې جوبه اچول وه ټوپۍ په سر وه لازمی خبره ده چې د یو ملک بادشاه بل ملک ته ځي نو استقبال خو کېږي که نه د ده د استقبال هم خلک راغلي وو بیا یې بوت هغه چې کوم د صدر هاوس وي هلته یې بوته هلته خلک راجمع دي یو ملاقات کی بل ملاقات کی د روس هغه صدر هم دی د عبدالناصر نه د روس صدر تپوس وکړو چې یاره دا دې څوک راوستی عجیبه غونې مخلوق نه دی دا په سر یې څه ایښي دي یا د کپړو ته یې وګوره هغه دا هغه دی چې د ده په سینه کې زما د الله کتاب محفوظ دی که اجازت وي لږ غونې راته ووایي تا به ګڼې اوازونه اورېدي تا به ګڼ څه اورېدي خو لږ غونې دا هم واوره هغوی ښه ویزه اجازت دی ده ورته اشاره وکړو شوروش هغه چې په غوږونو کې ګوتې کېښولې که نه په خپل په انداز یې هغه صورت رحمان نه دا یې شروع دا د مصر بادشاه نه دی عبدالناصر دی وی ما د هغه روس بادشاه ته کته سترګو کې بې انتها اوښکې روانې دي جاري ټولو ته ګورم سترګو نه اوښکې روانې دي دهریه دي ښه مسلمان نه دي لګیا دی دی وی هغو ته د سترګو کې اوښکې روانې وي دی رو ما ته نږدې شو زما د لاس داسې دباو کړو ما ورته اشاره وکړه ده دا اشاره کې ماته سر کته که چې ما سر کته که وي ده ته ووایه چې بس که که لږ ونې د نور ووایي زما زړه پړک چوي زما زړه چوي نور قرآن داسې اثر کوي نن به ما تا کې دا اثر کوي ما تا کې خالق اثر کوي نو ماشاءالله سندرې یاره وی زبردست آواز دی نو وی یاره وی دا یاره یقین وکړو بیا به کې میلو راپاسي او موسیقي روح کی غذا ہے د روحو غذا ده وي زمونږ یو لوی عالم مولانا یوسف لیدانوی شهید رحمت الله علیه الله دې په قبر رحمتونه ولیږي د هغه نه چا تپوس کړی آپ کے مسائل ان کا حل بیا وګورئ کہ حضرت لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے اگر بالکل درست کہتے ہیں جیسے جیسے روح ہوگی ویسے ویسے غذا ہوگی چې څنګه څنګه روح دی داسې د هغې خوراکي د نیکانو روح نیک دی د هغې غذا قرآن دی او چې کم بدان دي د هغوی روح بد دی نو د هغوی غذا سندرې دي یا ساتئ د روح غذا قرآن دی قرآن دا راته ووایه ستا بدن د خاورې نه جوړ دی صحیح ده روح راغلی د بره نه دی ستا د بدن د ترقۍ لپاره الله د ځمکو نه شیان پیدا کړي دي سبزي ده نور سامانو دا ټول د ځمکې سره تعلق ساتي او چې روح راغلی د بره نه دی نو د روح د طاقت لپاره د روح د مضبوطولو لپاره الله خوراک هم د بره نه رالیږلی چې هغه قرآن کریم دی هغه څه دی په زوره وایي څه دی قرآن کریم دی نو د روح غذا څه شی دی په زوره وایي موسیقي ده که قرآن ها د پیغمبر حدیث دی چې موسیقي په زړه کې نفاق پیدا کوي منافقت پیدا کوي نن ماته سندرو ته جاړو ټپو ته جاړو خو د الله کتاب ته موږ چرته په جړا شوي نه یو ووایه دا دومره مخلوق ناست یې څوک جړا شوی دی ماته دې ووایي یو ټپه چې راشي نو پړي په جړا شي سترګو نه دې هم اوښکې روانې پوزه دې اوس هم رابېږي یاره یقین وکړه په دې زړه کې لارې کوي دا دغه نفاق لارې دي که نه هغه دله جوړوي دغه منافقت لارې دله جوړوي که نه نور څه دي یا ساتئ عزتمندو روح غذا دا موسیقي نه ده ښه د روح غذا چې ده هغه قرآن دی قرآن ابو بکر صاحب قرآن تلاوت به یې کو ځان له په کور خوا کې د مانځه لپاره یو ځای جوړ کړی هغې کې به ناستو تلاوت به یې کول نفلونه دغه شانتې ذکر و اذکار به یې هلته کو نو په لاره باندې به دا کفارو دا ځوانان تېرېده دوی به چې د قرآن د اواز واورېد که نه دوی به ورته ټول ودرېد کارونو له به بیا نه تلل په کور کې به چې زنانه واورېد هغوی به د کور کار پرېښو هغې ته به یې غوږ کېښود دی مشرکینو یو ډله راله نبي علیه السلام خواله وی سړی ستا دا ملګری څه عجیبه غونې کلام وایي زمونږ ځوانان هم کارونو نه پاتې شي کور کې خو زنانو هم بیا ښځې کار نه کوي بس ټولو دی ته غوږ ایښی دی لږ غونې پوه که سړی چې لږ غونې په کلاره وایي دا قرآن ته سوچ وکړه د هغې زمانې مشرک خبره کومه
ما تا د ایمان دعویدار یو دعوتوم د مسلمانۍ کوي دعوتوم د مسلمانۍ کوما د لا اله الا الله ویونکې تومای د لا اله الا الله ویونکې زومای ما ستا هم په دې کتاب ایمان دی زما هم په دې کتاب ایمان دی نو وایه په ایمان چې د دې کتاب په لوستو په وخت کې د دې کتاب په اورېدو په وخت کې ستا سترګو کې اوښکې راځي او که نه وایه راته خدای ته وګورئ مسلماني څه ټوکه ده ټوکه ده مسلماني دا لوبه نه ده دا مسلماني ده نو دویمه نښه ای د تابعدارو دا ده چې کله قرآن لوستی کېږي د هغوی ایمان نور سیوا کېږي د هغوی ایمان هغه اثر ښکاره کېږي او دریم صفت د تابعدارو وعلى ربهم یتوکلون ځان په الله باندې سپاري په چا باندې سپاري په الله باندې ځان سپاري او یا ساتي الله پورا دی او کنه په زور وایه پورا دی کنه الله زراور دی او کنه زراور دی کنه اے الله اے طاقتور دی او کنه طاقتور دی کنه نو چا چې الله ته ځان سپارلی دی الله چرته مخلوق ته نه دی حواله کړی الله چرته مخلوق ته نه دی حواله کړی او چا چې ځان مخلوق ته حواله کړی دی یا ساته مخلوق پوره نه دی مخلوق کمزور دی مخلوق طاقتور نه دی نو دی ټینګ نه کی دی هلته یې پرېږدي حدیث واوره چا چې د الله دپاره مخلوق پرېښودو مخلوق یې خفه که خالق یې رضا که الله به دغه خفه مخلوق د دا ښکوله راولي او چا چې مخلوق خوشحاله که خالق یې خفه که الله راچوت کړي دی مخلوق ته حواله کړي نو مخلوق خو بیا د ټینګې نه دی د ټینګې دی وایه که نه ځوانانو د ټینګې دی چې یو پولیس موبایل راشي تاسو بیا د ټینګې یئ چې بیا ورپسې رینجرز راشي ماشاءالله بیا خو پوندې بره په سټ لګي او چې هسې خبرو له راولې ماشاءالله هغه خبرې خروم نه شي وړی ما ته معلوم یې مړه ما په لاک ډاؤن کې معلوم کړي یې ما معلوم کړي یې په لاک ډاؤن کې چې و به شو که نه توبه وباسه د خو به داسې منډه ووله که نه ما به ماشاءالله ماشاءالله او چې خبرو ته غوږ کېدی وایي زمونږ د غټو سره تعلقات دي امنګ داسې امنګ داسې هلکه دا پوندې د چا په سټ لګي زما که ستا د خرزو خدای ته وګوره وعلى ربهم ځان په چا وسپارئ په الله باندې ځان وسپاره مخلوق د رضا کولو لپاره خالق خفه نه کې ښه سوال درته کومه خالق خوشحاله ساته که مخلوق خفه شو خفه دي شي دغه خفه مخلوق به الله ستا ښکوله راولي خدا ما تابع وښه زوم ویمه توم وایه خو چې کله وخت راشي نه پې تا عمل کوي نه پې زه کوم چېرته واده راشي که نه کویدن راشي واده راشي هلکه مکه وګوره دا د پیسو کمه سړه نسبیان دي خفه کېږي رانه خفه کولی خو نه شم که نه هلکه خدای ته وګوره جومات نږدې د امامتي ولاړه ده دا اواز لغونه وي سړه وینا مې ورته وکړه خو نه مني که نه که سوی به نو میلمني خفه کېږي بیا هلکه خفه کېږي شپېته پېرې دې خفه شي که ځینو لاړې دي شي خو زما ستا دا ایمان نه دی دا چې د ټوکو ایمان دی مړه دا مثال د چاینا دی هیڅ د کار نه دی د هیڅ کار نه دی یقین وساتئ او خفه کېږئ به نه دا مشرانه دا مشران به خفه کېږئ نه دوی چې د بل چا کور کې واده داسې ډول مولي که نه وګوره دا کوپر دی ادا چللی ادا چللی او چې کله خپل کور له راشي حاجي صاحب بیا نه ښکاري پټ حاجي صاحب چرته یې سړی سو حاجي صاحب غریب دنده اوس واک نشته واقع نشته غریب زور لګی دنده لاړ شي بارو ته خلک خبرې وارو ګوره حاجي صاحب امیر صاحب ګوره ته تبلیغی سړی حاجي سړی دې دنده لاړ شي یې سړی دا بند کړی کور والو ته وایي ته څه سره لیونه کړلی څه چللی څه چې نه کو کې ته څه ګورې بار ته دې روغونه بیا راوځي بارو ته بیا وایي ګوره حاجي صاحب اواز هغه شان دی دې بیا وایي سړی ښځو ته بیا وایي تا څه ځان لیونه ته نه پوهېږې دې روغونه بیا راوځي چې پوه شي چې ورته هم نه خلاصېږم دې مله هم نه دې به روغونې را شي جومات کې به یو ګوټ کې به سم وایي زه به ځان له سملم دا ستا ایمان دی مړه دا ستا ایمان دی خدای ته وګوره هغه ملا ته وایه چې څو خبر نه زه د دې معاشرې فرد یم ما هر یو پېژندل دی هر یو پېژنم مړه او نه د چا نه یره کومه
د منبر د پاسه چوم دې یاره وکما اخله جوه ما راوجوه ما نو د دې ژوند نه خو هغه مرخه دی مړه که خفه کېږې شپېته پیرې خفه شي شپېته څه چې شپېته لکه پیرې خفه شي خو حق به ویمه چې که په ما کې غلطي هغه به هم ویمه که په تاسو کې هغه به هم ویمه نو خدای ته وګورئ دا غلطیانې د ځان نه وباسئ وعلى ربهم يتوکلون ای ځان په چا وسپاره په چا باندې ځان وسپاره په الله باندې ځان وسپاره ټیم ته وګورئ ښه داسې نه چې بیا وایي ناوخته شو ای څلورم صفت ته وګوره الذین یقیمون الصلاة یو صفت اذا ذکر الله وجلت قلوبهم دویم صفت زادتهم ایمانا او دریم صفت وعلى ربهم يتوکلون او څلورم صفت الذين يقيمون الصلاة لمونځ څه کوي او خفه کېږئ ما زما نوجوان جمعه ګل دی یا اختر ګل دی جمعې پر ورځ راځي یا اختر پر ورځ راځي جمعې پر ورځ چې هم راشي 2 رکعاته کوي نور ورته معاف اختر پر ورځ راشي خالی هغه جوړه کوي که نه چې ما جوړه کړې ده یو 2 رکعاته وکړي خطبې نه بغیر لاړ شي او دغه شانتې زمونږ تورسۍ دي په کور کې زه حیران یم که نه چې یو سړی په خپله مونځ نه کوي دی به ښځې ته د مونځ ویلی شي دی به خپل لور ته د مونځ ووایي دی به خپل بچو ته د مونځ ووایي چې ته په خپله مونځ نه کوې نو ته به ښځې ته څه وینا وکړې چې مونځ وکړه ته به لور ته څه وینا وکړې او که وکړې هم نو په هغې کې به اثر د کم ځای نه راځي چې ته په خپله درک د خطا دی قرآن نه راخلې قرآن ته نه ګورې نو ستا ښځه به قرآن سره اچوت کي ستا لونه زامن به قرآن سره اچوت کي اردو والا وایي که نه تربوز کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے دا بچی نه دي دا مشرانو ته ګوري د دوی نه اثر اخلي کاغه قرآن خوانه دی قرآن خوانه کاغه قرآن خوانه نه نو دی غوما تاسو خیال ساتئ که نه چې کومه مور قرآن خواني لاس کې تسبیح ماشومه لور وي هغې به هم چرنه لوپټه چاپېره کړې داسې به ولاړ د هغې هغه پېښې وغیره به کوي چې کومه د مانځه شوقین یا د کډایانو نو ته ګوره هغې ماشومې لور ته ګوره هغې به هم څه کاغذ راغسي په هغې کې به لګۍ ډکې به داسې وایه هغه پېښې کوي چې کوم ډیزاینونه والي که نه نو ته ګوره لور به هم پین راغسي ډیزاین به لاس کې جوړوي داسې د اثر اخلي د اثر اخلي نو عزتمندو یقیمون الصلاة د مونځ پابندي پکار ده مونځ پابندي او یقین وساته د تمامو مسلو حل په مانځه کې دی نبی علیہ السلام باندې به چې سختی راغله که نه څه تکلیف کې به راغی څه پریشاني به راغله نبی علیہ السلام به مانځه طرف ته متوجه شو او چې په ما ته سختی راشي چا طرف ته زور کو تعویذګر مولا او منګه هغه هم زمونږ پوه شي چې یاره د هغه خو خوا میخه لنګه شي هلته خو پته دا یارندو کې دی دلته که زه څه ویم دی به مني زه به یم چې بندش دی دی به یو که نه چا تړلی یم هېڅ مې هم نه کېږي چا هم نه یې تړلی بېمانه خپلو اعمالو تړلی په تا باندې به څوک تعویذ څه لګي خو دې وولی دی په تا کې دي څه د غلو ډېپو په تا کې دي څه یاره په ما چا تعویذونه کړي تاسې کړی ما بند کړی ما بلکل تړلی ما چې څه ته لاس کوم کار نه کېږي خود مونځ نه کوي بېلمازه یې پلیت چې څه ته لاس کوي کار نه کېږي پلیتي لرې که ته ګوره چې کېږي که نه یي پلیته او کارونه مې وشي ولې څه ټوکه ده که صحابی رسول دے صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام خوال راگئے یا رسول اللہ خور کی پریشانی دا تنگسیا دا نبی علیہ السلام ورطی اخپل دا پور 4 دیواری دنگا کا صحابی حیران شو چیزیں پریشانی دا نبی علیہ السلام 4 دیواری دنگا کا پردے دنگے کا خو صحابہ خو عاشقان دی کا نا اخو سی عاشقانو اگر پہ عمل شروع چکل 4 دیواری دنګ کړه هغه وخت مناسب که پردې وي که هر څه د هغه وخت مناسب یو ورځ تېره شوه 2 ورځې 3 ورځې حالات رو بهترېده حالات بهتر رو خوشحالي برابر شو دغه صحابي بیا راغی یا رسول الله وی جی وی پلان کې ټایم کې راغلی ویاو ما تا ته ویلو پریشانه یم تنګسیا ده کور کې څه تا راته 4 دیواري ویاو
یو څه صورت حال دی الحمدلله هر څه برابر شو وی تپوس کول غواړم وی څه وی یا رسول الله زما د پریشانۍ سره د کور د چار دیوالۍ څه کار هغې خبره دادا ستا په دې کور په لاره باندې یو دوه بېلمازه بتله بغیر مانځه واله بتله د هغوی دا سوری به ستا کور ته دنده راته نو د هغوی د سوري د وجې نه ستا په کور کې بې برکتي راغل وه چا تا چار دیواري چوته کړه د هغوی سوری بار منع شو نو الله پکې برکت شروع کړه ته سوچ وکړه چې د هغوی په هغه سوري باندې کور کې بې برکتي راځي زما ستا په کور کې بالغ زوی دی پیغله لور مې ده رواره مې دی رویره مې ده بېلمازه پراته دي نو برکت به راشي وایه که نه یار را به شي نه د سهار موشته نه د ماسپښین موشته نه د مازدیګر شته نه د ماښامه نه د ماسخوتن بېلمازه پراته دي نه مې زامن کوي نه مې لوڼه موس کوي نه مې ښځه موس کوي او نه په خپله کومه او زه یم رحمته نو ولې دا رحمت څه ویم الی آخر پرېږدم نو دې ځای کې به بریک واخلم نو موټر وې ته تېر شوی یم خو ښه وه واپس مې بریک به واخلم رحمت څه ټوکه ده رحمت کارونه د رحمت نه کوي رحمت غواړي زه په ایمان وایم مشرانو یو سړی په کلي کې زمینداره کوي هغه غنم کرلی او تمه د جوارو کوي ته به ورته څه وایي روغ به وایي که لیونی یا کرلی جواري تمه د غنمو کوي دا روغ دی که لیونی اعمال دي ټول د بېلمازۍ دي بېلمازي ده دا بې برکتۍ اعمال دي مونځ نشته تلاوت نشته ذکر و اذکار نشته د مور و پلار ادب نشته د مشر احترام نشته د کشر څه شفقت نشته او غواړي برکت غواړي رحمت څه ټوکه ده یا ساته دا ټوکه نه ده ټوکه نه ده نو ځکه وایي الذین یقیمون الصلاة پنځم صفت ومما رزقناهم ینفقون او د هغه اعمال نه چې ورکړي دي موږ دوی ته ینفقون په خرچه کوي بازارونو کې صحیح ده معنا ومما رزقناهم ينفقون او د هغه مال نه چې ورکړي دي موږ دوی ته ینفقون خرچه کوي په بازار کې په جوماتونو کې نه په مدرسو کې نه په غریبانانو نه په یتیمانانو نه په بازار کې خرچه کوي په ودونو باندې په زوله خرچه کوي په رسمونو باندې خرچه کوي دا مؤمن دی دا چې من کم کارونه په دې ودونو کې کوو ایمان سره به جواب راکوئ په زړه کې راته څه وایې الحمدلله مخامخ نه شویلی په زړه کې څه وایې هغې کې زه زما کار نشته دی خو دومره درته ویم چې دا ودونو کې چې کم من کار کوو دا اسراف دی او که نه دی په زوره ووایئ اسراف دی دا اسراف کوونکی د چا رور دی په زوره ووایئ که نه یار د رورولۍ نه انکار ولې کوئ د چا رور دی د شیطان نو شیطان الله رحمت پې راځي په هغه باندې د الله د طرف نه څه برکت پې راتلی شي هغه خو لرې دی شیطان د شطنه نه دی شطنه به معنی بعوده د الله د رحمت نه لرې دی نو چې ستا مشر ورور د رحمت نه لرې دی نو کشر ورور به د رحمت ته څنګه نیږي مړه څه ټوکه ده څه لوبه ده نو یا ساته ومما رزقناهم ينفقون او هغه اعمال چې ورکړی دی موږ دوی ته ينفقون خرچه کوي په لاره د الله کې په څه کې خرچه کوي په زوره ووایه یار خفه کېږئ په زوره ووایه په څه کې خرچه کوي دا جومات په لاره د الله کې دی او که نه دی دې جومات په باره کې ما خبره کړې وه که نه په زوره ووایه کړې ما تاسو راجمع شوي یئ جرګه مو کړې ده د دې په باره کې مو سوچ کړی دی که چېرته د میلس خبره درته وکړمه چېره ځای په کار دی او ودونه دي او په دې ودونو کې دا ځوانان ورتریسته کیني دوی لپاره چنده وکړو سزې وګورو چې ماشاءالله شپې بیا ځان له میلس کوي ورتریسته نو ته به وایي سر زما د طرف نه بل وي 2000 زما د طرف نه خو چې خبره د جومات شوه تا چېرته په خپله راغلی یا ما ته دې اطلاع راکړه مولي صاحب تا د جومات په باره کې څه ویلو څه حرکت ونه شو یا آصف ته یا بل کمیټه یو ملګري ته دې ویلي که نه زه به ټول عمر تاسو ته لګیا ما خو تاسو ته شروع کوئ زه به هلغې جومات جوړوم هلغې به د کار آغاز کوم چې کله زه پوه شم چې ما سره د چت پیسې پوره دي زه بیا دا نه شم کولی چې سپیکر کولاو کړم چې هله ایماندار و هله دوکاندار و دا نه شم ویلی
زبیا دا چغې نه شم ولی چې د سهار باده ماښام راشه د ماښام باده سهار راشه زبیا دا دغه نه شم کولی که پیسې لاس ته راغلې کار به شروع کړم که پیسې لاس ته رانغلې آصف ته مې ویلي چې یو بلاک به رانه خېږي یو بلاک دا ټوکه نه ده مړه نو ومما رزقناهم ينفقون پنځم صفت څه دی د الله په لاره کې څه کوي په زوره ووایئ خرچه کوي که نه نو دا پنځه صفات دي د تابعدارو اوس په دې پنځو صفاتو باندې 3 انعام دي انشاءالله که الله ژوند راکړي راتلونکي جمعه کې هغه انعامات بیا واورئ الله رب العزت د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین